اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټول پاکستانیانو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پاکستان کې چې کوم د اقتصادي بحران هم دی، معاشي بحران هم دی، مهنګایي هم ده، پکې عوام هم راوتلي، حکومت او اپوزیشن تصادم پالیسي جوړه کړې چې 22 کروڑه عوام چې کوم دی ټول خفه دي. حکومت او اپوزیشن دواړو ته اپیل کوم چې کومه د مذاکراتو کمیټي وه چې هغه کمیټي بیرته بحال کړئ، چې مشترکه نگران حکومت قایم کړئ او په یو ورځ ملک انتخابات وکړئ. دا تصادم پالیسي نه د عوامو پاره ټیک ده، نه د ادارو پاره. دا کومې زموږ د پاکستان حکومت سرکاري ادارې چې دا محافظ ادارې دغو په وجه باندې زموږ ملک قایم دی، د ملک څوکیداران دي، ملک محافظان دي. نو دوی په ډېر پریشان کې څومره سرکاري ادارې، نو هغه پارسي متل دی چې نه جای ماندن او نه پای رفتن، نه مخکې څوک تللی شي نه وروسته تللی شي. ټول عوام چې کوم دی په سړکو باندې ناست دي، احتجاجونه روان دي. 2 وخته ډوډۍ لپاره خلک په غلاګانو باندې مجبوره وي، خلک چې کوم دی که نه په زنا مجبوره وي، خلک چې کوم دی د مهنګایۍ لاسه په خودکشۍ باندې مجبوره وي. نو حکومت او اپوزیشن ته چې کوم دی په عوامو باندې رحم وکړه او په دې ملک په ادارو باندې دا ملک ادارې به قایمي. سیاست به ځي او راځي، سیاستدان به نن یوي سبا به بلي. خو دا ادارې چې کومې دا به د ټول عمر نه د پاکستان حفاظت دغه ادارو کړی. نو کار د ټول پاکستان عوام د دې ادارو سره کلک ودرېږي او د ادارو فیصلو احترام وکړه. او بس عمران خان او شهباز شریف ته مذاکرات شروع کړه چې کومه هغه که نه راپېښه شوې چې دا واره شي. اخري په دغه شعر باندې به خبرې خلاصې کړم. حمزه بابا شعر دی چې سترګې مې ړندې شه دا زه څه وینم، دې نه خو به ښه وي چې نه وینم. لاړه د حیا جنازه ووته او داسې راته ښکاري چې زه وینم. والسلام.